فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب. سورة آل عمران شروع. مخکې کې الله رب العزت د دې خبرې ذکر وکړ چې چم دا خبره ذهن ته راځي لکه یو سړی بدعتي وي یا مشرک وي او دا خبره کوي چې ځان ته نفس او خپل عمل بهتر کړی وي چې دغه عمل سنتو مطابق دی. نو الله رب العزت فرمایلی چې ان الدین عند الله الاسلام، دین به هغه وي چې کوم اسلامي مطلب چې د الله تعالی او د هغه پیغمبر طرف نه څه راغلی وي هغه به دین وي، نور به نه وي. او بله دا خبره یې ظاهره کړه چې یاره اختلاف چا کړی او کله یې کړی څه د وجې نه یې کړی نه اختلاف څه کړی پوهې خلکو کړی کله یې کړی چې کله دوی سره علم راغل پوه شول او کله څه د وجې نه یې کړی چې دوی خپل منځ کې ضد او کس د وجې نه یې کړی او همیشه دپاره دا په دې خبرې باندې طریق کوه دی چې دین ګډوډوي دا پوهې خلکو کار وي. یعنی هغه خلک چې هغه سره د علم راشي لکه څرنګه مخکې اهل کتاب او دینه مخکې کوم خلک چې هغوی سره آسماني کتاب او دیني علم راغلل پوه شول نو پوهې نه پس بیا دین یې خرابول. علما دا ذکر کوي وی که چې د یو عیسیانو کلی وي یا قوم یا قبیله وي که هغه ته یو داعي لوړ شي نو داعي په ډېر اسانتي سره ایمان هغه کولی شي مسلمانولی شي. خو چې کله هغه سره پادري موجود وي د کوم د عیسیانو یو مشر یو ملا موجود وي نو بیا هغه اسلام راوړل ډېر ګران وي. ولې چې هغه سره پوهې سړی موجود دی پوهې کس ورسره دی هغه یې پوهې کوي نو همیشه دپاره دین خرابوي دغه پوهې خلک یې خرابوي. او د نن آیت کې الله رب العزت ذکر کوي فإن حاجوک فقل أسلمت وجهي لله. که دا خلکو ته ته د مسله توحید بیانوي یعنې الله تعالی نه کېدو یقین او مخلوق نه نه کېدو یقین په دې خبرې کې خلک بیا هم چیړ کوي او بحث کوي نو بس صرف تا باندې بیانول دي او ته دا خبره ته وکړه چې ما ته کوم څه الله رب العزت طرف نه وحي کولی شي تاسو ته بیانوم باقي ما اختیار نشته دی. او الله رب العزت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي او وسیو دا خبر وکړه چې تاسو کوم دین دې زه دین درته بیانوم فإنما عليك البلاغ، بس صرف تا باندې رسول دي مسلې بیانول دي. باقي ذمه مراد الله رب العزت باندې دي چاته غذا ورکوي چاته جنت ورکوي چاته نعمتونه ورکوي هغه ټول الله رب العزت کار دی. او باقي څه دي تا باندې صرف دین بیانول دي. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. فإن حاجوك کچری دو تاسره جګړه کوي بحث مباحثه کوي په دې خبرې کې چې ګوره ته یو داسې پیغمبر یې چې راغلی موږ ته دا دوره ګڼ الهه دا دوره موږ له ډېر خدایان دا موږ ته یک یو را جمع کوي چې یاره خدایان دا یک یو دی بس نور چا نه د هیڅ شي کېدلو یقین هم نشته دی یعنې هېڅ کوم څه نشي کولی سوا د دې رب نه. نو فقلتو ته ویه دا خبره ورته وکړه چې اسلمت وجهي لله، ما تبې کړی دی خپل مخ یعنې خپل ځان خاص الله تعالی دپاره او هغه چې هم د الله تعالی دپاره ځان تبېدار کړی دی چې هغه د ما تبېداري کوي. ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب، او یا او خلقو ته ای پیغمبره چې هغو ته کتاب ورکړی شوی دی یعنې هغه خلک چې هغه د کتاب خاوندان دي پوهې خلک دي. والامیین او هغه خلقو ته چې هغه امیان خلک دي پوهې نشته ورسره علم نشته دی. اسلمتم آیا تاسو تبېداري کوو تاسو د ما او د الله تعالی کتاب او همدارنګې د الله تعالی احکاماتو تبېداري کوو او که نه کوو. فإن اسلموا کچری دوی ایمان راوړل یعنې تبېداري وکړه اسلامي راوړل فقد اهتدوا نو یقینا دا خلک په هدایت باندې شولو.
فإن تولوا فإنما عليك البلاغ کچره دیو واختلو یعنی تانه مغوڑال صدا درا گن علیها دا ختمول او یک یو خدای منل دا مونشم کوله نو بیا نور څه خبره نشته دی فإنما عليك البلاغ بسره تو باندې مسلې رسول دي مسلې بیانول دي او بل ذکر الله رب العزت فرمای او درنګ نور انبیاء کرام خصوصا په سورې هود کې ګڼ انبیاء کرام تذکرہ کیږي او هر یو پیغمبر څخه خپل قوم درڅ دا خبره کوي یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره اې د محکم د الله تعالی بندګیو کو دین له تاسو د پر بل څوک اله خدای نشته دی او بیا دا ودی چې ان اجر الا علی الله تاسو سره مزدوریم نه غړم بدلان نه غړم مولا بدلان په الله تعالی باندې دی او بیا دا خبرم کوي الله رب العزت ته فرمایي چې وسره تاسو باندې مسلې بیانول دي دین بیانول دي باقی ایمان اورل نه اورل دا د الله تعالی په لاس کې چې اختیار کې چې د هدایت کې او چې د هدایت نه کوي او بل دا چې کوم خلکو ته هدایت الله تعالی وکړي بس ټیک دی او کوم ته ونکه هغه باندې کوم داعی وي هغه پیغمبر وي او صحابه کرام وي او کماته نور د دې زمانه خلک وي ډېر تاسو نشته دي ځکه علماء کرام ذکر کوي چې سړی ځنګل کې بدکیږي هغه ته څوک داعی نه دی ورغلی 14 دن نه دی بیان کړي خو بیا هم دینه د الله تعالی د وحدانیت باره کې تاسو کیږي چې ګوره د دوره شپه او ورځ تل انقلابات راتلل سردی ګرمي موسمونه وغیرہ دوره حالات بدلیدل بلیدلو ته دا سوچ نه کول ایز دا څوک د نظام چلونکو شته دی او کنيشته دی نو فإنما عليك البلاغ یقینا پتاونه مسلې رسول دی یعنی بیان کول دی والله بصير بالعباد او دا الله تعالی لیدون کړي په خپل بندگانو باندې بس کوم عمل کوي الله تعالی ټول معلوم دی او ټول کوي الله تعالی موږ سره توفیق نصیب ربنا لا تزغ قلوبنا